بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سورة نساء آیات نمبر 4 د دې آیات نمخ کې په مخکنیو آیاتونو کې څه خبرې پاتې وې. یو خبره خدا چې تر څو پورې یو چا پر یو موضوع باندې کامل تحقیق کړی نه وي او تر څو یو خبره پوره ورته معلومه شوې نه تر هغه وخت پورې د دې جواز د تنسته چې د هغې موضوع په ارتباط خبرې وکړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام سے حدیث را نقل کړي. امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه کې راخستی فرمایي چې کفا بالمرء ان يحدث بكل ما سمع، چې د انسان د لپاره بس دا درواغ کافی دي چې هر څه واوري دی بیانې، یعنی تحقیق نه کوي، بلا تحقیق خبرې کوي، نو بس دا درواغ بس ته چې وایي نور درواغ دی نه وایي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. کچا ته یو خبره وکړله د بل چا خبره در ترا نقل کړه او هغه په دې باندې پوهېدی چې دا درواغ نو دی د دوه درواغ جنانو نه یو دی، ځکه چې دته دا خبره یقیني معلومه ده چې درواغ ده او بیا یې هم را نقل کوي، نو خدای هم درواغ جنس. نو یو خدا چې بلا تحقیق خبره عامول درواغ او کبیره ګناه، او بل دا چې بلا تحقیق خبر ډیر زله فتنه د امت تر مابین شي او د خلکو تر مابین کدورتونه بدنیتۍ بغض او حسد پیدا کی چې دا د مسلمانانو تر مابین حرام عمل دی. بل خبره دا ده چې الله عز وجل دا فرمایل چې کدا خبره دوی د الله تعالی رسول ته او اولو الامر ته رد کړي وای نو دا د دې د پاره شو زکاوی په دې کې تحقیق کړي. د دې څخه معلومه شول چې شرعي احکام چې په شریعت کې ثابت دي دا څلور قسم دي. اول د وار احکام په قران باندې ثابتيږي، دوم ځل بیا په احادیثو ثابتيږي، او دریم ځل بیا اجماع د امت ته ځي، او څلورم بیا قیاس ته ځي. که یو مسله په قرآن کې ثابته و هلته تقلید نه کېږي، هلته د مذهب ضرورت نشته. که یو مسله د پیغمبر علیه السلام څخه ثابته و هلته تقلید نه کېږي، هلته د مذهب ضرورت نشته. که یو مسله په اجماع د امت ثابته و هلته هم تقلید نه کېږي، هلته هم د مذهب ضرورت نشته. صرف په قیاسي او فروعي مسائلو کې تقلید او د مذهب پابندي ضروري ده. هغه په دوه ډوله کېږي، یا خو ځینې مسائل په قرآن او حدیث او په اجماع د امت کې بیان شوي نه، نو دا فقهاو پر هغه باندې د هغوی په ارتباط قیاس کوي. او یا ځینې مسائل په قرآن او حدیث کې راغلي وي ظاهرا سړي ته ټکر معلومیږي چې دا یوه مسله دي د بلې مسلې سره ټکر وي، تعارض دی ولري، نو په دې خاطر باندې علما راولاړي د هغو دوه تر مابین تطبیق کوي. نو یو څوک د هغه امام تقلید کوي په دې تطبیق کې، دا معنا نه ده چې د یو ردی او بل نه ردی، او یا دا چې دواړه ردی یا یو ردی په بل عمل کوي، بلکې دای په دې تطبیق باندې عمل کوي. د مثال په توګه د نبی علیه السلام څخه یو عمل دوه رقم راغلی. یو صحابي وایي چې پیغمبر علیه السلام ته راغله، پیغمبر علیه السلام په مانځ کې لاسونه پورته کول. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام څخه حدیث نقل کړي، صحابه کرام ته د نبی علیه السلام منظور شي نو په مانځ کې لاسونه نه پورته کړي. اوس د هغه صحابي عمل ته چې وګوري هغه وایي پیغمبر علیه السلام لاسونه پورته کول، دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قول. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام په مانځ کې لاسونه نه پورته کول، دا د رکوع څخه چې پورته کېږي او کښته کېږي دې طرف علیه دین وایي.
اوس د دې دوه حدیثو تر مابین ظاهرا ټکر نو یو عامي سړی یا ما غوندي کس خو په دې نه پیږي چې زبایت په کوم عمل نو په دې کې موږ هغه فقهاو ته رجوع کوو چې هغوی تحقیق کوي او د صحابه کرامو په عمومي ژوند باندې پوره معلومات لري. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي زموږ رایه دا ده چې لاسونه به نه پورته ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه عمل چې پیغمبر علیه السلام کړی دی چې لاسونه پورته کړی دي دا یو وارث وي او عمومي امر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لاسو د نه پورته کول د دې څو وجوهات کیږي. یو وجه خدا د صحابه کرام وایي چې ورځ موږ رفع الیدین کوله نو نبی علیه السلام مسجد ترالی او وی فرمایل مالی اراکم رافعی ایدیکم کشموس الخیل نو وی فرمایل چې څه پیښه ده چې تاسو لاسونه تاسو پورته کوي لکه دا آسانو لکې فاسکنوا فی الصلاة فالمانځ کې سکون کوي آرام اوسئ. نو موږ وایو خدا حدیث دی او بل الله تعالی فرمایي چې وقوموا لله قانتين او بل دا چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په فقاهت کې او په علمي استعداد کې لوړ چنانچه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کشر صحابي دي په نسبت و حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د ډیر لوړ خلکو څخه دی چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په ارتباط فرمایي چې که عبد الله ابن مسعود په کوم شرازي شي نو بس په هغه باندې بزرازي. او بل د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په ارتباط باندې د اوزاعی رحمه الله سره د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره راغله. امام ابو حنیفه رحمه الله ته امام اوزاعی رحمه الله ویل چې ما ته حدیث بیان کی مولا ما ته حدیث بیان کی نافع او نافع حدیث بیان کی د عبد الله ابن عمر څخه او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به د نبی علیه السلام څخه حدیث بیان کی چې پیغمبر علیه السلام په مانځ کې لاسونه پورته کول. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل چې ما ته به حدیث بیان کړی دی ابراهیم نخعی هغه حدیث را نقل کړی دی د علقمه حدیث را نقل کړی دی د عبد الله ابن مسعود څخه او عبد الله ابن مسعود حدیث را نقل کړی دی د پیغمبر علیه السلام څخه چې هغه رفع الیدین نه کول لاسونه نه پورته. امام اوزاعی ورته ویل چې ما سند ستا تر سند قوي دی ځکه زما په سند کې تر پیغمبر علیه السلام پورې دوه واسطې راځي او ستا په سند کې تر پیغمبر علیه السلام پورې درې واسطې راځي. یعنی ما ته حدیث نافع بیان کړی دی نافع ته عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن عمر ته پیغمبر علیه السلام. نو زما د نبی علیه السلام تر مابین دوه واسطې رااله یو نافع او یو عبد الله ابن عمر او ستا په سند کې درې واسطې رااله. یو واسطه دا د چې تا حدیث نقل کړی دی ابراهیم نخعی هغه ته نقل کړی دی علقمه هغه ته نقل کړی دی عبد الله ابن مسعود درې واسطې. نو ځکه زما سند ستا در سند عالی دی دا احادیثو کې چې د کوم شیخ سند څومره عالی وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د دتر مابین واسطې څونه کمیږي سند دغونه عالی وي څونه چې واسطې ډیریږي سند بیا هغه کمال لمنززی یا د هغه کتاب تر مصنفه پورې دا د دیوبند علماو سلسله په دې خوندوره سلسله ده چې د دوی د احادیثو د سند سلسله ډیره عالی سلسله ده. په ټول بر صغیر کې که هند دی که په پاکستان دی که افغانستان دی که بنگلاديش دی د احادیثو ټوله سلسله د دیوبند تر بزرګانو تیریږي. دیوبند بزرګان په مابین کې واقع کیږي خامخا په ټول بر صغیر کې هیڅ څوک داسې نشته چې هغه د احادیث د دیوبند بزرګانو د سلسله بغیر وای ټول په دغه سلسله کې برازي. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په ارتباط میں خبره کول امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل چې دا سره منم چې ستا سند عالی سند دی لیکن ستا په سند کې فقها نستزما په سند کې فقها دي ځکه ابراهیم نخعی دا د نافع سره برابر دی فقاهت کې او علقمه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره په فقاهت کې برابر دی صرف د عبد الله ابن عمر درجه د صحابیت په وجه پر لوړه او عبد الله ابن مسعود خو عبد الله ابن مسعود دی چې دا ورته ویل
امام اوزاعی رحمه الله خاموش. معلومه سوله چې په سند کې د علوي سره سره فقاهت ډیر ضروری دي. او بل دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله په کوفه کې اوسېدی. په کوفه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اوسېدی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه اوسېدی، حضرت علی ابن ابي طالب اوسېدی. نو عبد الله ابن مسعود هم د مشرانو صحابه اوسېدی، او علی ابن ابي طالب رضی الله عنه د مشرانو صحابه اوسېدی. د سره سره په دغه وخت کې 4000 زیاتو کم صحابه په مختلفو وختونو کې په کوفه کې اوسېدلي دي. په مختلفو وختونو کې په دا ټول وخت کې په کوفه کې چاره پرلیدای نه دي کړي. نو معلومه سوله چې د یو حدیث د بل حدیث سره ظاهرا تعارض راشي، نو موږ دا نه کوو والعیاذ بالله چې موږ دې هغه حدیث رد کو او یا د الله تعالی د پیغمبر خبره ونه. دا خو د ایمان سره خلاف. نو د یو مذهب پابندي په دې ضروری ده چې هغه امام د دې دوه احادیثو تر مابین حل راایستلی. نو دا امت ته اسانی جوړه کړې ده کې ګرانی جوړه کړه. دا خو اسانی ده. کنه مشتبه مشکلات وسوای نو په مذهب کې اوسېدل ځکه ضروری. نو ځکه الله فرمایي چې کدی دا خبره رد کړي وای او رسول ته او الامر ته دا بده دوی د پاره خیر. بل خبره دار اغلل یو څوک به دا خبره وکي چې دلته خوراغله د چې خلکو ته د امن او د بیري او خبر را ورسېدي، نو دوی باید په دغه وخت کې دا خبر اهل تحقیق ته حواله کړي. یعنی په عام وختو کې به نو ضروري نه وي. د دې په ارتباط موږ په خام جواب ورکړیو چې قران کریم کې خاص واقعې ته اعتبار نه وي، الفاظ عموم ته اعتبار، چې الفاظ د قران کریم عام راغلي دي. نو په هر زمانه کې او بل په فقهي مسائلو کې هم د بیري او د امن حالت شته. چې یو مسله ته معلومه نه نو د خپل د بیري حالت دي، او یو مسله ته معلومه وي د خپل د امن حالت دي. نو د امن حالت او د بیري حالت یوازې تر جنگي حالت پورې خاص نه دي. عموم الفاظ لري، عموم واقعي خاص لري. فقاتل فی سبیل الله، نو تجهاد وکد الله تعالی فلارکی لا تکلفو الا نفسک، نہ مکلف کړل کیږي الا نفسک مگر ستا نفس. وحرز المؤمنین او نوبت شوق ورک مؤمنانو لا. عسى الله نجدې د چا الله عز وجل به ايكف باس الذين منع کړي جنگ داو کسانو کفرو چاوي کفر کړي دي. والله على عز وجل اشد باسا، اشد ډیر سخت دی باسن د جنگ کولو په اعتبار، او اشد تنکیلا او انتهائی سخت دی تنکیلا د عذاب ورکولو په اعتبار. د دې آیات شان نزول دادی د ابو سفیان سره د احد د غزا وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وعده کړو چې آینده کال به د ذوالقعده په میاشت کې موږ او تاسو پر بدر باندې سره جمع کیږو. نو را روان کال چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذوالقعده په میاشت کې، ځینې روایت کې راځي چې په داغه میاشت کې و، یو میاشت بعد، ځینې وایي را روان کال. بهر تقدیر د ذوالقعده په میاشت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وویل، نو ځینو کسانو چې ضعیف الایمان او منافقي طبیعت درلود دي د صحابه کرامو سما سوا، او یې خبري شروع کړې چې یو خدا زخمیان دلته ډیر سوي دي، شهدا سوي دي، وسپورن بیا بیرته جهاد ته روان. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې ته د خدای په لار کې jihad وک، یوازې ستا نفس مکلف دی چې ته خپل دا کار کوي. پر تا باندې د نور عمل موږ نه تپو، د هر چا خپل عمل دی، ته دا کار وک. نو نور کې نه کوي، ستا دا وظیفه ده. په دې آیات کې الله تعالی د خپل بندگان په ډیر شدید امر باندې مکلف کوي چې څوک دې دا نه وایي چې پلانې نه کوي نو زه به نه. د هر سړي خپل عمل دی هغه به کوي، دا کې نور کې نه کوي، دا دغه کار نه دی. ستا عمل پتا مربوط دي ته به کوي، دا کې نور کې نه کوي، هغه جلا خبره. نو الله فرمایي چې کله د جهاد ضرورت پیښ شي فقاتل، نو جهاد وکړه فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د کفارو سره. لا تکلفو الا نفسک، کفرزن ستا سره کوم بل څوک ملګری نسی نو ته فکر مکوه
لا تکلفو نمکلف کړل کیږي الا نفسک مگر ستا نفس، یعنی ته چې په کوم څه مکلف یې بس هغه خو بکې. او د دې سره سره وحرز المؤمنین ترغیب ورکه مؤمنانو لره، یعنی خلکو ته دا وایي چې جهاد پر تاسو فرض دی. دا کاوی نه کوي د دې معنا دا نه ده چې ته به پرېږدې، بلکې ته به یې کوې. الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې جهاد فرض کړی دی او په دې جهاد کې هیڅ څوک نه دی مستثنا کړي، نه په دې کې عالم مستثنا دی، نه تاجر مستثنا دی، نه طالب مستثنا دی، نه بل څوک مستثنا دی. ټول د الله تعالی په دې امر مکلف دي او ټول به یې کوي. کې نه کاوه الله عز وجل به په هغوی باندې ذلت مسلط وي. او دا قاعده ده چې پر اسلامي نړۍ هغه وخت ذلت رالی چې کله دوی جهاد پرېښودي. الا نفسک وحرز المؤمنین، او د دې سره سره نو او د دې سره سره ترغیب ورکه مؤمنانو لره. عسى الله نجدې ده چې الله عز وجل به ان یکف بأس الذین کفروا، بند کړي جنگ دا کسانو کفرو چې هغوی کفر کړي دي. نو که څوک ملګرتیا ونه کړي نو بیا ته پر دې باندې ډېر مه پریشانه کړې. ممکنه ده الله تعالی ستا د همت او قربانۍ په وجه د کافرانو په زړونو کې رعب واچي او هغوی ستا مقابلې ته راولنوځي. تا به مسؤلیت هم د غاړې اړولی، خو الله عز وجل به فتح او بری هم درکړي. ځکه فتح او بری او کامیابي د الله تعالی په قبضه او قدرت کې. نو عسى الله، نو که څوک ملګرتیا ونه کړي نو ته پرې غم مه کوه، ځکه قریبه ده چې الله عز وجل به ان یکف بأس بند کړي جنگ د هغه کسانو کفرو چې هغوی کفر کړي دي. الله عز وجل به هغوی مغلوب کړي. نو داسې هم وسو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 80 کسانو صحابه په ملګرتیا و دا علاقې ته چې دا بدر دی هلته ولاړ. دې ته بدر صغرا وایي، دوه مواقعه د بدر. الله تعالی د ابو سفیان او د هغه د ملګرو چې ابو سفیان له ایمان نو راوړي رضی الله عنه، د هغوی په زړونو کې رعب ورواچاو، جنگ ته رانغله. الله تعالی هغوی ته کامیابي ورنکړه او دا د پیغمبر علیه السلام مسؤلیت هم ادا شو. والله اشد بأسا واشد تنکیلا، والله الله عز وجل اشد بأسا انتهائی سخت دی په جنگ کې. یعنی کته د دې د ډیروالي څخه او یا د دې د قوت څخه فکر منی نو الله تعالی تر دوی شدید جنگ کوونکی. واشد تنکیلا، او ډیر سخت دی د عذاب ورکولو په اعتبار باندې. مخالف کس ته که مخالفت وکړي هغه ته شدید سزا ورکړي. من یشفع شفاعتا، من هغه څوک یشفع شفاعتا چې هغه شفاعت وکړي شفاعتا حسنه، نیک شفاعت وکړي، یکن له نصیب منها، نو وي به هغه لره نصیب ثواب منها د دغه شفاعت څخه. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، او څوک شفاعت وکړي بد شفاعت، یکن له وي به هغه لره کفل عذاب منها د دې شفاعت څخه. وکان الله على كل شيء مقیتا، او دی الله عز وجل په هر شی باندې مقیتا قادر. د دې آیات هم د مخکنی آیات سره تعلق دی چې تا دی امت ته پر جهاد ترغیب ورک، او کچيري بیا چا په دغه مشکلاتو کې د کوم مؤمن شفاعت وکي او سم شفاعت وکي نو هغه لره بیا اجر، او کې بد شفاعت وکي هغه لره بیا سزا. شفاعت په لغت کې جوړوالی او انډیوالی ته ویل کیږي، ځکه په عربي کې د لمانځه دوه رکعاتو ته شفاعه وایي. او دا حق د شفع چې ورته وایي چې پلانې د شفع حق لري، وجه هم دا چې دای هغه سرای د خپل سرای سره یو ځای کی، نو په دې خاطر باندې شفاعه ورته وایي. او د دې په مقابله کې د ویتر لفظ استعمالي چې هغه به طاق ته ویل کیږي. نو شفاعت هم دا معنا ده چې ته یو کمزوري ضعیف سړی ته د هغه سره خپل قوت ملګری کې د هغه شفاعت وکې، سپارش یې وکې، دغه ته وایي. دا یو مسله ډیره مهمه ده چې الله تعالی په دې خپل کلام کې دلته بیان کړي چې شفاعت کول دا یو مسنون عمل دی، لیکن هو شفاعت چې د شرعي اصول مطابق وي. نو پر شرعي شفاعت باندې ثواب ورکول کیږي او پر بد شفاعت باندې الله تعالی سړي ته عذاب ورکړي.
عام خبره ده کداغه شفاعت هغه کس چې ته شفاعت کوي هغه قبول کړي او کوي قبول نکړي. قسم شفاعت ول تعالی ثواب درکړي او کبد شفاعت پر هغه الله تعالی سړي ته عذاب ورکړي. یو خبره مهمه ده چې زموږ پټولنه کې د شفاعت معنا خلګونه د پیژندل. سپارش او شفاعت دې ته وایي یو سړی مظلوم دی، کار یې بند دی، ته یو داسې چاته د هغه شفاعت کوي چې د هغه په وسه د کار کول پوره وي. ته هغه ته دا وایي چې دا سړی مظلوم دی، زه شفاعت کوم، یو سپارش یې کوم که ته کومک سره وکړي. اوس نو که هغه کومک سره وکړي چې نه سره وکړي، تا ته الله تعالی پر دې ثواب درکړي. خدا پر هغه سړی نه د لازمي چې خامخا به ستا شفاعت مني. د شفاعت معنا دا نه ده چې ته هغه مجبوره کړي. که هغه ستا د دبدبې او ستا د پیسو او یا ستا د کوم بل زور په وجه باندې دا خبره ومني، نو دا به شفاعت نه دی، دا به اجبار دی، پر هغه باندې ظلم دی، مجبوره کېدل دی دا، او دا جایز نه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د عائشه رضی الله عنها یو منځ و بریره رضی الله عنها دا د یو چا په نکاح کې و. بیا عائشه رضی الله عنها هغه آزاد کړه. نو چې آزاد یې کړله دا شرعي امر دادی که کومه ښځه منځ آزاد شي نو بیا هغې ته د نکاح اختیار دی که دا پخواني خاوند سره پاته کېږي او که دا نکاح ورسره ختموي. نو دې نکاح ورسره ختمه کړه. نکاح چې ختمه کړله خاوند یې مغیث نومېږي. هغه ډېر پریشان و. پیغمبر علیه صلات وسلام ته وویل چې ته بریرې رضی الله عنها ته ووایه چې زما سره نکاح وکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام هغې ته وویل، هغې ورته ویل ستا امر دی که سپارش او شفاعت دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته ویل زما امر نه دی، سپارش او شفاعت دی و زما طبیعت نه د سره نه لګي. نو دې څه معلومه سول چې پیغمبر علیه السلام په دې خوا نه ده بده کړې چې ولې نو زما دا ونه منه. په موږ کې دغه یو ډېره لویه بیماري ده. که مدرسې ته د یو چا زوی راوستی، که استاذ وي، که د مدرسې مخلص وي، که داخل نسو دی خوا به دی چې ولې نو داخل نسو. یا موږ چې کله یو چا ته ورسو یو کار پکوو د باندې تر مدرسې او خلک مو خبره ونه مني نو خورا مخابه دي، زه خو دې استاذ یم یا مولي صاحب یم، جنت هم ما ټیکه کړې دي او ته زما خبره نه. نو دا جائز نه ده، دا صحیح طریقه نه ده. بلکې شفاعت فقط د هغه سړي تر غوږو پورې د یو چا آواز ورسول، دا چې هغه بیا تسلیموي که نه تسلیموي جلا خبره. د هغه رنګ پر دې باندې الله تعالی سړي ته ثواب ورکړي. او که بالفرض داسې شفاعت وي چې هغه د ناروا شفاعت دی. مثلا یو سړي ګناه کړی ده ته یو چا ته وایي چې معافي او یا هغه غلا کړی ده ته ورته وایي معافي، نو طریقه هم غیر مشروع ده، مقصود هم غیر مشروع دی. پر دې بیا الله تعالی سزا ورکړي. دا که هغه دا معاف کړي که نه کړي معاف. الله تعالی فرمایي ومن یشفع شفاعة حسنة، نو څوک چې نیک شفاعت وکړي یکن له نصیب منها، نو وی به هغه لره نصیب ثواب منها د دې شفاعت څخه. ومن یشفع شفاعة سیئة، او څوک چې بیا سپارش وکړي غلط سپارش، یعنی هم یې طریقه غلط وي هم یې مقصود غیر مشروع وي، یکن له کفل منها، نو وی به د لره کفل عذاب حصه د عذاب منها د دا شفاعت څخه. وکان الله علی کل شیء مقیتا، او دی الله عز وجل په هر شی باندې مقیتا کامل قدرت لرونکی. نو په خپل قدرت سره به پر نیکی ثواب ورکي او پر بدی به عذاب ورکي. صدق الله العظیم.